د جومات یو بره جوړ کړی هلته کې به خلکو چې کوم دی غلط کار کاو د دې کلي دا خلک چې کوم دی اوس پکې شعور را بیدار شوی دی. زه به دا ووایم چې په دې کې خو 3 کسه راځي دومره غټ پرتوګ دی. دا وګورئ نو ډېر د افسوس مقام دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن بیا یو ځل راغلی یم شفا اوبو ته. په دې باندې څه وخت مخکې هم موږ یو څو پروګرامونه کړي نو څه ملګرو موږ ته دا خبره وکړه وایي تاسو بیا هم راشئ دلته کې ولې هغه کار چې کومه دی خو نیم په نیمه نور هم سیوا شوی دی. پرتوګونه هغه بوټي وګوره لکه د پاڼو یې دا پرتوګونه را زرغون کړي دي. د پښتنو د نرانو وروړي هلته پکې ځوړن کړي دي او ښکته پکې رازانګي او ټالونه وایي کله سیلۍ داسې وړي کله داسې وړي. د پښتنو ښځو او د پښتنو سړو د غټو خلکو پرتوګونه دا وګورئ. زه به دا ووایم چې په دې کې خو 3 کسه راځي دومره غټ پرتوګ دی. دا وګورئ نو ډېر د افسوس مقام دی په دې خبره باندې. نو دلته کې را سره دا قاري صاحب هم راغلی دنه به په دې باندې یو څو تپوسونه کوو چې آیا دا څنګه دا خلک علم نه لري پوهه نه لري که نه دی ځان د قصدن ساده کړی دی چې داسې قسمه کارونه کوي. نو دنه یو څو تپوسه کوو زموږ نه علم لري پوهه ډیره لري نو په دې وجه به دنه یو څو تپوسونه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. قاری صاحب څنګه حال دی؟ خیر دی؟ خیر دی جی شکر دی الله کرم دی. قاری صاحب د بوټو کې دا پرتوګونه ویني څه سوچ او فکر لري په دې باره کې؟ زه خو تاسو را روان کړم چې داسې سوچ کرله نو تاسو چې زه راوستم دلته کې شیپا چینې ته م را دنده کړم که نه نو چینه خو یو دا ده نه دې ته چینه ویل نه دي په ځکه دا چېرته څه باران اوبه جمع شوي دي نو دا اوبه چې کوم دی دا د چینې نه دي دا چېرته د خوړګو مړګو نه اوبه راغلي دي او دې خلکو له چا یو غلط ذهن جوړ کړی دی چې یاره په دې کې شفا ده. حالانکې دې کې شفا نشته دی شفا په قرآن کې ده. یو خو چې کوم دی زمونږ د پښتنو د روایاتو دا خلاف دی چې د پښتون د ښځې پرتوګ او هغه په داسې ونه کې زانګي چې عامه لاره ده او په دې باندې خلک ځي او د دې پښتنو د ښځو د پرتوګونو ته ګوري. دا زموږ د پښتنو د روایاتو خلاف خبره ده. بله دا ده چې دا شرک دی. دا په دې څیز باندې خپل عقیده ساتل په دې ایمان ساتل چې دا اسقا به ماله شفا راکوي دا شرک دی. د دې شرک نه ځان ساتل پکار دي. او بل چې قرآن باندې یقین مونږ پښتنو نه که تپوس وکړي چې قرآن درځي وایي نه قرآن نه راځي نو قرآن ولا نه ورځي. زمونږ شفا رب العالمین دا په قرآن کې ایښې ده. احادیث مبارکو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې ښودلې دي شفا په هغې کې ده په دې کې شفا نه ده. نو دا شرک دی. مسلمانانو له دې نه ځان ساتل پکار دي. بل د دې کلي د خلکو ته وینا پکار ده چې په دې شي باندې پابندي ولګوي. دا شرک اډه دلته کولاو ده د دې نه ځان ساتل پکار دي. د جومات یو بره جوړ کړی هلته کې به خلکو چې کوم دی غلط کار کاو د دې کلي دا خلک چې کوم دی اوس پکې شعور را بیدار شوی دی خو بیا هم دی کې ډېره کمزوري دا ده چې دلته کې خلک راځي تا نه څنګه یو بهر سړی راځي که نه نو دلته کې هم د سوچ خبره ده. ستا د دیوال خواته ستا په چنه کې ستا د ور مخې ته به یو سړی غلط کار کوي داسې ضرري نقصاني غیر انساني او غیر اسلامي کار به کوي نو دا د کوم ځای انسانیت دی یار؟ تا موږ له هم لږ شانتې دا سوچ او فکر چې کوم دی کول پکار دي. ته پکې څه وایې؟ نو زه به دا ووایم چې دا د دې کلي والا دپاره غټه د شرم خبره ده چې ستاسو کلی په دې بدنامېږي. دلته کې د ښځو پرتوګونه دي. موږ پښتانه یو پښتون خو هغه و چې په پردۍ ښځې بیا هم غیرت کوو که نه خپل ښځه خو لا پرېږده وه چې په کور کې به د پښتون په کور کې به میلمه و نو اول به یې میلمه بار ودرولی ویل دنده مه راځه اول به یې کاته چېرته تارونه به یې کاته چېرته زما د ښځې پرتوګ نه یې ځوړن زما د ښځې کمیس نه یې ځوړن زما د ښځې څادر نه یې ځوړن چېرته د چا پې نظر ونه لګي دا به پښتون یو غیرت ګڼو. او نن هغه غیرت نشته دی. هسې پښتون برید ته وایي چې زه پښتون یم او ښځو پرتوګونه دلته ځوړن کړي. یاره د پښتو که په بریتو وی نو داسې غټ غټ بریتوان شته دی. هلته یو سیک دی که نه او 15 فوټه یو بریت دی 15 فوټه دا بل بریت اوږد دی نو هغه به دومره غیرتي و که نه خو که په بریتو غیرت وی بلکل قاري صاحب صحیح خبره وکړه. خو د دې نه باوجود هم څه کسان داسې شته دی چې ما ته دا خبره کوي په ویډیو کې ښه به ویډیو پوره وګوري موږ یو خبره کوو وایي زه څه وایم او دا رباب مې څه وایي نو دغه حساب دی. موږ ویډیو وکړو پروګرام وکړو پروګرام ښه پوره د پښتانه وګوري داسې کسان پکې شته دی. ټول به نه یادو ولې ښه خلک هم شته دی نیک خلک هم شته دی پکې بیا موږ هم په دې باندې ګناهګاري خو داسې کسان هم شته دی چې پروګرام پوره وګوري بیا راته رینګ وکړي هلکه هغه شفا اوبه کوم ځای
شفا چینه کم ځای کې ده، شفا اوبه کم ځای کې دي، زما نیا ده، زما والده ده، زما والد صاحب دی، هغه درولمه چې ښه شي ورسره. ولې زما سر لیواني سپیچي چلی چې تا ته د شفا اوبو دا لوکیشن در سینډ کړم، ته روغ نه، ته خپل د دماغو علاج وکړه چې زه دومره یو ګنټه موږ دماغ وخورو، تاسو بیا هم د دې د لوکیشن تپوس کوئ چې زمونږ په کور کې یو بیمار دی هغه درولو. کیمرامین صاحب ته پکې دا راوله یار، دا پکې لږې راوله دا اوبه. دې ته تاسو چشمه شفا وایي که چشمه مرض؟ زه خو یم دا چشمه مرض دی، دا وګورئ که نه لیبارټرۍ کې ټیسټ کوي، خو بیا هم تاسو وګورئ دا که چېرې موږ ټیسټ کړو دا اوبه وګورو نو بالکل مرض دی، په ظاهره شرع وایي حاضر ګوري، په حاضره تاسو دا وګورئ په دې کې